أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع أو هركل چپریوتلو عليهم الرجز پدی باندې عذاب قالوا نویل یا موسى اے موسى علیہ السلام ادعو لنا ربك دعاء اکرمون د پارا د خپل ربنا بما عهد عندك فوجد اغه وعده چکړی دا تاسرا الله جل شانو تاسو چې کوم وعده کړی دا ستاسو د دعا د قبلولو هغه دعا مونږ د پاره وواړه لئن کشفتا کچری لری کړو تا مونږ نه لئن کشفتا کچری لری کړو تا عن الرزا د مونږ نه عذاب لنؤمنن لك نخامخ بمون ایمان وروړو پتا باندې ولنرسلن معك او خامخ بولغو تاسره بني اسرائيل پتا ایمان بم وروړو او بني اسرائيل هم در سره ولغو فلما كشفنا پسر کله چې لری کړو مونږه عنهم الرجا د دوی نه عذاب الى اجل ترسمو دی پوری هم بالغوه چې دوی رسودن کیو هغه ته اذا هم ينكثون ومغه وقت بدوی وعده ما تولا فانتقمنا منهم بيمون انتقام واغست د دوینا فاغرقناهم پس من غرق الدوی فی الیم پدریاب کی بانهم ولی چې دوی کذبوا بآیاتنا دروغ وګڼل زمون آیاتنا وکانوا عنها غافلین او دوی داغینا بے خبره واورثنا القوم الذين واورثنا او موږ وارثان کړل قوم الذين اغه خلق چی کم چی كانوا يستضعفون کمزور غړل شول مشارق الارض په مشرقونو پزماکه کی ومغاربها التي او په مغربونو د زمکی اغا بارکنا فیها چې برکت خود دا مونږ پاغي کی وتمت او پرشوا کلمت ربک وعد استاد رب حسنا نیکا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا د دوی د صبر په وجه ودمرنا او برباد کړل مونږه ما هغس کان یصنعو چې جوړول با فرعون وقومه فرعون او د قوم وما كانوا يعرشون او هغه چې دوی به چتونه جوړول د دوی هغه محلات نو الله تبارک وتعالى دوی ته مهلت ورکړه سمودي پوری عذابونه ور باندې رال طوفان ور باندې راغی او دغه سي ملخان د دوی د خوراک په سيزونو کې په هر سیس کې او چندخان او بیا د دوی خوراکونه د سپګو ډک شو او دغه شان د عذاب یو صورت داو چې دوی ته په هر یو سیس کې چې دی هغه وینا اخکاره شو د سکلو د پاره اوبو ملونه شوي او چې کم د اوبو جام براغشتو نو هغه به د وینو ډک شو کوی ته بلاړو ا کوی بچی د وینو ډک شو سکلو د پاره چې دی خطر وبنه وي نو لہذا دوی مجبور شو موسی علیہ السلام ته وی ادعو لنا ربک مونږ د پاره دعا وکړه خپل ربنا چې مونږه دغه لئن کشفت عنا الرجا کچر لری کړي مونږ د عذاب نو خامخا مونږ ایمان وروړو پتا باندې ولنرسلن معك بني اسرائيل او بني اسرائيل ومقتصره ولګو الله تبارک وتعالى دوی عذاب لری کړو نو بیا دوی د خپل هغه شرک او کفر کې بیا مبتلا شو الله تبارک وتعالى فرمای فانتقمنا منهم بیا مونږ انتقام واغشت دوینا فاغرقناهم في اليم من غرق دی په دریاب کې موسی علیہ السلام ته حکم ملو شو چې تاسو د شپې وځي فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون د شپې ما دا بندگان د بنی اسرائیل ځان سره کا او د مصر نه وځه التجکل فرعون ته پته ولګي نو خپل اغلقونه فوج هغه ورپسې روان نو لہذا دغه مخته بحر قلزم راغي او شاته د فرعون لخر دی مخته بحر قلزم دی الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته فرمایي فضرب بعصاك البحر خپل امسا باندې د سمندر اوه نو پاغي کې 12 لارې جوړ شوې 12 قومونه او دی بخیر او عافیت چې دغه سمندر زی په زی ودرېدو خشک شو په دغه لارو کې دوی په تیر شو او چې کله فرعون دغه د خر منځ شنو الله تبارک وتعالى هغه ته حکم فرمایل هغه د ټول هلاک
او بیا الله تبارک وتعالى فرمایي واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون من وارثان کړل هغه خلق چې کم ضعیفان او کمزوري ګڼل شول دغه بنی اسرائیل چې د فرعون په جبر او په ظلم هغه لاندې ژوند کو الله تبارک وتعالى به دوی ته چې دینو وارثان د ځمکې وګرځولو او بیا ومغاربها التي باركنا فيها هغه خلق د ځمکې وارثان د هغه ځمکې وارثان وګرځول کم ځمکه چې د برکت نه ډک چې کم ملک شام دی ملک شام دا د انبیاء کرامو خوره ده د پیغمبرانو پاک ځمکه ده او دغه د ملک شام چې کم فتح ده دا د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت دی او په دغه خوره باندې هغه سلويختو کالونه هغه مظلوم مسلمانان چې هغوی ته دوباره اقتدار او خلافت او حکومت الله تبارک وتعالى نصیب فرمایل دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه احادیث مبارکو هغه پیشنګوئی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په حواله سره ذکر کړی دی سلويخ کاله هغه د ظلم داستان چې هغوی با د یو هغه ظالم او جابر طبقه یو زنانه د مسلمانانو یو جنې به جماعت ته راوستو او په یو وخت کې سو کسانو به سره بدکاري وکړه د هغې سپیکر د جماعت به د خولې ته کېښودو دغه چغې سورې به ټول محلي خلکو اورېدو څلوېښت کاله د دغه ظلم او د جبر داستان داسې خلک د جیلونو نه راووتل چې هغه نوجوانان پیدا شوي په جیل کې دننه دي او 15 کاله بعد 13 کاله بعد 20 کاله بعد هغوی د جیلونو نه راووتل نو دا د ظلم یو داستان دی چې په د هغوی هغه عقوبت خانو هغې باندې چې دی نن په خپله باندې هغه کافران چې کوم د اسلام دشمنان دی هغوی هم په حیران دی چې په دې خوره باندې څومره ظلمونه په مسلمانانو باندې شوي دي خو الله رب العالمین د جهاد فی سبیل الله د برکته دغه مجاهدینو ته فتح او نصرت ور نصیب کړه خو د افسوس مقام دی چې کوم د یهودیت او د نصرانیت پیروکار میډیا د زموږ استاسو هغه دوی ته وایي چې دا باغیان دي چې کوم د الله د دین دپاره جنګیږي سرفروشان دي د ټولې دنیا نه ګینه چونې مجاهدین راغونډ شوي دي د الله تبارک وتعالی مدد ورسره دی او پی در پی فتوحات الله تبارک وتعالی ورته ورکوي خو چونکې په ډیرو ذهنونو باندې د یهودیت او د نصرانیت غلبه وي او د هغوی په زړونو باندې د عظمت او کبریایي د امریکې ناست وي نو په دنیا کې چې چرته هم د الله مدد راځي دی وي دا د دې شاته امریکې طاقت به یقینا وي چرته هم د الله تبارک وتعالی مدد او نصرت د مجاهدینو سره چې د تعاونو کې او مجاهدینو چې د هغه فتح او غلبه ورته حاصله شي نو هغه ذهنیت وایي چې نه د دې شاته یقینا د امریکې لاس به وي ځکه د امریکې نه لوی نعوذ بالله د الله تبارک وتعالی د قدرت او د طاقت نه هم د امریکې طاقت او قوت هغه اوچت ګڼي حالانکه دغه د ملک شام فتح او دغه مجاهدین غلبه او کامیابی دا د قرآن او د سنت د تعلیماتو نه د قرآن د سنت د رهنمایي نه چې دغه موږ ته معلومیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو په رڼا کې موږ ته نبی علیه السلام څومره احادیث د په دې باندې د شام فتح او په دې باندې د مسلمانانو استحکام او غلبه د ډیر مظالمو د برداشت کولو نه بعد چې کوم الله تبارک وتعالی دوی ته ورکړه هغه پاک ځمکه التي بارکنا فیها هغه ځمکې باندې الله تبارک وتعالی د بني اسرائیل چې د وارثانو ګرځول چې کوم د برکت نه ډک ځمکه ده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه پاک خور اله د معراج په شپه باندې راوستل شوی و الله تبارک وتعالی دغه مظالم او د صبر په عوض باندې بني اسرائیل ته یو ځل د شام په دغه پاک خور باندې حکومت او اقتدار نصیب فرمایل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم